بسم الله الرحمن الرحیم جے 91 نیوز سره زم خنیف الرحمن دا ټیم زه ولاړم د پېښور په سیمه شوبه بازار کې دلته کې ډېر ماشومان داسې دي چې د تعلیم نه محرومه دي. نو راځئ ګورو تاسو ته ښیو چې څونه ماشومان څه کار کوي څه کوي. ماشومه ټول سکول ته نه دی؟ غریبي ده کنه. څه غریبي ده؟ کور کې بس غریبي څه نه او نور څه نه. لار مې چشمې خرڅوي لاس کې. ستا نور مشران ورونه نشته؟ یو مشر ورور مې شته. څه کار کوي هغه؟ هغه ټیکوواله سړی 400 روپۍ ورځې ده. نو ستا زړه نه کېږي چې زه سکول ته لاړ شي؟ زړه مې کېږي خو بس مجبوري ده. ټول سکول ته نه دی؟ زمونږ هم مجبوري ده. ستا څه مجبوري ده؟ زمونږ پلار هم کار نه کوي مجبوري هم ده. نور ورونه دې نشته مشران چې یاره لاړ شي ته ووایي چې یاره سبق ووایه؟ نه. پلار دې څه کار کوي؟ پلار مې دغه کوټونه خرڅوي. نو ستا زړه نه کېږي چې سکول ته دې لاړ شي او سبق ووایې؟ موږ زړه کېږي خو مجبوري هم ده. ټیک هلکه ته ولې سکول ته نه دی؟ ولې سبق نه وایې؟ ولې سکول نه وایې؟ موږ چې مجبورۍ نه سبق نه وو. څه مجبوري ده؟ د ګرانۍ ته دې خیال نه دی. کټا شریف ګراني راوستې ده. وړې 3000 ورته وخېږي چې د عمران خان په موده کې په 800 روپۍ باندې څلور دړیزه دغه ورو ته وروړه وه او اوس په 3000 روپۍ ده. د کور خرچ هم په زمونږ په دېړۍ کې نه برابرېږي. د دې د وجې باندې موږ سکول نه وو. مشر ورور دې شته؟ نه زه مشر یم. پلار دې څه کار کوي؟ هغه لوډر چلوي. نو ستا زړه نه کېږي چې ته لاړ شي سکول ته سبق ووایې ښه افسر درنه جوړ شي؟ ولې نه زړه مې کېږي خو دغه مجبوري ده که نه. جی کتونکو څنګه چې تاسو ولیدل دلته کې ماشومان ځای په مختلف کارونه کوي. څوک په مصرخانو کې کارونه کوي، څوک د روجو والا سره کارونه کوي، څوک د فروټو کار کوي، څوک د چپړو کار کوي، څوک څه کار کوي، څوک څه کار کوي. د ډېرو ماشومانو پکې خواهش هم دا دی چې سبق ووایو خو مجبوري داسې شی دی چې هغه انسان ډېر بد حالات ته راولي. ډېر ماشومان څه د مجبورۍ د وجې لګیا دي. چا کور کې مشران نشته، د چا مشران ورونه نشته، د چا والد صاحب بیمار دی، د چا څه مسلې وي، نو زموږ حکومت ته دا اپیل دی چې دې ماشومانو سره مرسته وکړي او دوی له داسې تعلیم څخه داسې دغه مراعات ورکړي چې دوی ته د کور اخراجات هم پوره شي او دوی د هغې سره خپل تعلیم هم حاصل کړي.